السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د خیبر پښتونخوا مشهوره خواجه ساره نینا باندې عزتمنو د پروګرام نه واپس راتلله او پایلم کې شو. دغه د پایلم په دوران باندې عزتمنو د پښتو باندې ولګېدله. راځئ مینوال دغه ویډیو تاسو سره مونږ شریکه کړو، د دې فریاد واورئ او د دې چغې واورئ چې دا په کم ځای باندې لګېدلې ده. په هسپتال کې د دې عزتمنو ټوله ویډیو راغلې، مونږ تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوو. مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان واچوئ چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو خواجه ساره نینا باندې عزتمنو د دې نه مخکې خو په کور باندې د دې حمله شوې وه. ډېرو کسانو عزتمنو دې ته د مرګ دمکې نه هم ورکړې وې. دا د هغې نه بعد تلې د عزتمنو تانل ته نږدې تانل ته تلې. په تانل کې دې بېقاعده اپایار کټ کړی دی چې ویې ویل چې ورته چې مینوال دغه کسان ماته دمکې راکوي، خو مینوال په هغې باندې څه اکشن وانخیستلی شو. مینوال تېره ورځ دا دغه شانتې بېګا د شپې تېره ورځ هم عزتمنو بېګا د شپې دا دغه شانتې د پروګرام نه واپس راتله. د دې په ګاډو باندې ډزې وشولې. دغه د ګاډو د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو نینو په خپو باندې ولګېدله، بیا نږدې هسپتال ته یوړل شوه او په چغو چغو جارې وویل چې زموږ څوک د تپوس خو هم نشته دی، نه مو څوک تپوس کوي، ځکه چې د دې نه مخکې کوم زه 2 ځله تانل ته تللی، اپایار مې کټ کړی دی او زما قاتلان همدغه شانتې ازاد ګرځي او ماته دمکیانې راکوي. عزتمنو دا سویم خواجه ساره ده چې دغه شانتې بې دردۍ سره کتل کېږي. او عزتمنو دی په خپو باندې شته. هغوی چې غوښتل چې دا موږ ووجلو نو مینوالو دی وجلې هم شوه، چې ځکه عزتمنو چې په خپو باندې ایشتله نو په سر باندې هم ایشتلی شوه. مینوالو د داسې کسانو سره باید چې ودرېږو او د حق اواز اوچت کړو او داسې کسانو نه انصاف وغواړو. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.